کوم پروګرام مشرق لیډ سره زه محمد ارشاد پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، پاکستان کې د 2 کروڑو نه زیات ماشومان د سکولونو بهر دي او که د خیبر پښتونخوا خبره وکړو نو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا د 40 لکه نه سیوا ماشومان د سکولونو بهر دي او دغه کې زیاتره ماشومان هغه په مهنت او مشقت کولو باندې مجبور شوي دي. دغه شانتي په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ماشومان دي د هغې د تعلیم، د صحت او د هغې د تحفظ په حوالې سره چې کوم د هغې بنیادي حقوق دي د هغې په حوالې سره مختلف چیلنجز چې کوم دي نو د هغې سره دغه ماشومان مخ دي. نن پروګرام کې به هم په دغه خبره کوو چې زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم ماشومان دي هغې ته د دغه تعلیم حوالې سره، د صحت په حوالې سره او دغه شانتې د هغې د تحفظ په حوالې سره چې کوم چیلنجز دي د هغې په اړه باندې په حکومتي سطح د هغې د مخنیوي لپاره او د هغې د حل لپاره اقدامات څه روان دي او څه کول پکار دي. په دې کې پروګرام کې به کوشش کوو چې د والدینو سره خبرې اترې وکړو، د ماهرینو سره خبرې اترې وکړو، د ماشومان سره هم خبرې اترې وکړو چې دغه کم مسایل دي په مشترکه کاوشونو سره دغه څنګه حل کیدی شي. نو زو او د خلکو سره خبرې کوو. پروګرام کې راسره دا وخت ډاکټر سید باور شاه صاحب موجود دي، د پیډیاټریک اسوسییشن خیبر پښتونخوا پریزیډنټ دي. د هغې نه به دغه ماشومانو په حوالې سره تپوس کوو چې په خیبر پښتونخوا کې دغه څومره مشکلات دي، دې ته راځي کم مسایل دي او د هغې له حل لپاره څه اقدامات روان دي. سر ډېر زیات شکریه. که د اوله دا ووایي چې دغه ماشومان زموږ په خیبر پښتونخوا کې کم دي، کومو مسایلو مشکلاتو سره مخ؟ ستاسو ډېره مننه. زمونږ په خیبر پښتونخوا کې او په ټول پاکستان کې یو څو مسلې دي د ماشومانو د هیلت په حواله باندې. هغې کې دا چې کوم زموږ نوي ماشومان پیدا کېږي نو دا په پوره دنیا کې ټول نه زیات دلته مړه کېږي. په زرو کې تقریبا 39 یا 40 ماشومان دا مړه کېږي او هغې کې داسې کا او بیا پکې ډېر داسې چې هغه ډیسیبل شي، معذوره شي د هغې وړو مسلو د نه او دا ټول کاز چې دا تقریبا پریونټیبل دی، دې حل کېدی شي. دې کې څه وجوهات د پریګننسي نه مخکې دي، څه ډیورنګ پریګننسي دي، څه پیدایش په وخت کې دي او څه ماشوم چې څنګه پیدا شي د دې نه پس دي. دې نه علاوه بیا زمونږ په خلکو کې د ټولو نه اکثر زیات ماشومان د خوراک مسله د خوراک مسله ده چې کم ماشومان له څوک پی ورنه کېږي نه خپل بریسټ فیډینګ نو هغې ماشومانو کې مسلې ډېرې زیاتې راځي. نو موږ پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن د یونیسیف WHO د ګورنمنټ سره په دې حواله باندې مختلف پروګرامونه کوو، اویرنس کوو، ټي وي ټاک کوو چې هر مور خپل ماشوم له خامخا پی ورکړي، ځکه د ډبو پی ډېر زیات نقصان دی او ماشوم له د بل څه پی ورکول ډېر زیات نقصان دی. د دغې نه علاوه بیا د ماشومانو خوراک چې څنګه شروع کېږي نو په کور کې به هر څه موجود وي، څه خو داسې چې ډېر غربت وي د هغې خو څه داسې چې کور کې هر څه وي، کور کې ښه خوراکونه د ماشوم دپاره خو هګۍ، دالونه، سبزیاني، خو دې ته پته نه ماشومان له چه ورکوي، چا د ماشوم صحت خرابوي، د بهر د دوکانونو د اسلانټ یو چپسونه دا ګډوډ شیزونه ورکوي نو ماشوم دومره خراب کړي چې هغه مونږ له بیا راځي په مخه بیمار کېږي. نو دې اویرنس لپاره هم مونږ لګیا پی پی آی هر ځای کې پروګرامونه کوي، ټریننګز ورکوي او خلکو د دې کې دا کوي چې ستاسو سره کم خوراکونه په دې د ډېرو زیاتو پیسو ضرورت نشته، یا کم ځای کې چې ډېر غربت وي نو د هغې دپاره ګورنمنټ ته، یونیسیف ته مونږ د هغې دپاره پروګرامونه کوو. بیا بل پروګرام بل غټ مشکلات چې دي لکه ته ګوري چې زموږ په ملک کې پولیو دی په ټوله دنیا کې ختم شوی، صرف افغانستان او دلته کې دی نو ټول ویکسین خلک نه لګوي. هغو په ذهن کې بعضې خبرې چې ویکسین ولې ولګو او دا ولې نه کوو. نو ویکسین دومره ضروري ده چې د پولیو نه علاوه ډپتیریا او توی خناق اوس د هغې نه دومره ماشومان په خیبر پښتونخوا کې مړه شو، دا په ټوله دنیا کې دا بیماریانې تقریبا ختم شوي دي. نو د هغې ویکسین هم هغو وروستو د هغې دپاره چې سم د هغې بند کړي دي. ټي بي دومره زیات دی نو د دې ټولو لپاره مونږ لګیا یو او د ګورنمنټ سره، د یونیسیف سره. بیا د دې نه علاوه چې دی نو د ماشومان د صفایي په حواله یا د هغو د کم چې مونږ ورته پریونټیو کازي څیزونه څنګه به د صفایي سره کې څه طریقې به کوي نو دا ټولې مسلې داسې دي چې زمونږ پاکستان پیډیاټریک اسوسییشن په هر ډسټرکټ کې زمونږ کسان دي او هغه ټول په دې باندې اویرنس هم کوي، خلکو ته طریقې هم ښیي. د یونیسیف، د ګورنمنټ، د WHO سره هم په دې لګیا دي چې دا مسلې کمې شي او کله نه چې موږ دا کار تیز کړی دی نو کافي حده پورې دا شیزونه کم شوي دي. لکه ما ته وي چې مخکې به څومره ماشومان معذوره کېدو د نیو نیټل ایج کې بیماریانو نه، هغه هم کافي کم شو.
او د غم کم شو ځکه هر ځای کې موږ د دې لپاره لګیا یو کارونه کوو. موږ په خیبر پښتونخوا کې داسې سپیشلایزډ هسپتال نشته. زموږ د دې صوبې نه چې کوم دی نو ماشومان چې کوم دي نو پنجاب او سند ته چې کوم دی د خلک چې چا صاحب ثروت یې هغه وړي، نور ماشومان چې کوم دي نو هغه هم دا شانتي د مرګ پورې تللی شي. نه ګڼئ سر چې د اوسه پورې دغه طرف ته توجه یا د چا ترجیح نه ده جوړ شوی او اوس په دې حوالې سره روان دي؟ دا بالکل ډیر کوېسچن دی. اصل کې په خیبر پښتونخوا کې سپیشلایز هسپتال مونږ چې کوم ځای ولاړ یو دا هسپتال تقریبا بس مکمل شو او یو میاشت دوه کې دا شروع کېږي. دې ټایم ډیر واغس د مختلف مسایل په وجه باندې فنډز کا او کمې نور سم مسلې. حالانکه پاکستان پیډیاټریک ریسرچ زموږ پریزیډنټ پروفیسر حمید دا په 2002 کې په پیډیاټریک کانفرنس کې دا ټایم دا وزیر اعلی مخې ته دا یو دغه کو چې دا دومره زیات ضروری دی چې دا ماشومان مونږ لیګو ډیر غریبان ماشومان تلیم نشي نو خراب شي، نو دا هسپتال ضروری دی. نو هغه ټایم کې هغه بیا دا پروجیکټ شروع کو. نو دا پروجیکټ خو تقریبا یو 8-10 سال کې پوره کېدو، خو د ګورنمنت مختلف داسې فند د کمی د وجې نه یا زموږ د ملک حالات هم داسې دي دا ډیلی شو. خو الحمدلله دا به اوس جوړ شي او چې دا کله جوړ شي د دې چې کوم سب سپیشلیسټ ورته موږ یا سوپر سپیشلیسټ په پیډیاټریک کې په چلډرن کې هغه زموږ سره ټول موجود دي، کوالیفایډ کسان شته. نو اوس لږ مخکې منسټر صاحب دا اعلان وکړو چې دا موږ اناګوریشن هم کوو، د دې لپاره عرصه کوو، نو انشاءالله دا به شروع شي. سر یو د چې کوم د پولیو یو دغه استک تاسو هم ذکر وکړو، واقعي ډېره لویه مسله ده. د هغې د وجې نه زموږ په پاکستان کې کیسونه چې کوم دي نو 50 ته ورسېدل په دې یو کال کې، ډېره لویه مسله ده او هغې ته زموږ توجه هم شته. خو د هغې نه علاوه چې کوم د روټین ایمونایزیشن دی هغې ته زموږ هغه شان توجه نشته. والدین چې کوم دي سر د هغې په حوالې سره خبر نه دي. دا یو لیکۍ نه زموږ په حکومتي سطح باندې چې دغه والدین موږ خبر کړو چې دغه اوله دا هم وایي چې دغه احتکاجات چې کوم دي دغه د ماشومانو ته ضروري څومره دي او بیا د هغې په حوالې سره اویرنس څومره پکار دی. دا ډیره ضروری خبره ده چې مونږ خلکو ته دا وایو چې تاسو ټول ویکسین لګوئ، ځکه په هغې کې د پولیو ویکسین هم راغی. نو په ټول اوس مونږ خپل هم د پی پی ای د طرفه او د ګورنمنټ سره د ټولو سره مونږ دا پالیسي ده کړې چې مونږ یوازې په پولیو ویکسین باندې نن خلو، ځکه د خلکو په ذهن کې راځي چې دې پسې ولې نه ښه دي. حالان کې ضروري دی پولیو، ځکه دا ختمېدی شي، د ټولې دنیا نه په دې طریقه ختم شو او که دا ټول خلک ولګوي دلته هم ختم شي. خو اوس مونږ داسې کوو چې ټول ویکسینیشن، ځکه چې شرم یو بیماری ده هم په ټوله دنیا کې تقریبا ختم ده. د هغې د وجې نه مونږ ته دومره خراب مریضان نه روان دي، نمونیا سره ډېر شی ماشومان ترې مړه شي، خونناک نه مړه شي، ټي بي نه مړه شي. نو دا ډېر زیات ضروري ده چې ټول خلک خپلو ماشومانو ته ویکسین په خپل ټایم ولګوي او زمونږ چې څومره چلډرن سپیشلیسټ دي هغونه دغه اخلي. په دې کې هیڅ قسمه داسې څه نقصانات نشته. که په دې کې څه نقصانات وای نو د ټولې دنیا به نه لګول. زموږ اسلامي ملکونو سعودي عرب کې اوس دا بیماریانې ختم شوې، زموږ په ټولو ملکونو کې ختم شوې. د یو څو ملکونو کې د خلکو په ذهن کې لږې خبرې دي، موږ کوشش کوو چې د هغو سره دا ترې وباسو. سر چې تاسو له ماشومان نه دي، تاسو چې کوم نور بلا د ماشومان چې کوم ډاکټران دي، تاسو ذکر وکړو چې په خیبر پښتونخوا کې ماشاءالله 300 ډاکټران دي، تاسو ذکر وکړو. نو هر ظاهري خبره ډاکټر له دغه ماشومان نه دي، نو د والدین څه تحفظات وي نو هغه تاسو سره ورسره دا کوئ د دغه ټیکاجاتو په حوالې سره؟ بالکل. دا مونږ چې څومره چلډرن سپیشلیسټ دي نو مونږ د ماشوم نه چې راشي کله نه د دې نه مونږ یو هسټري واخلو چې دې ماشوم ته څه چل دی، څه نه دی، څونه ماشومان دي. نو په دې کې د ویکسین هسټري یو پارټ دی. دا خامخا مونږ تپوس کوو چې دې ماشوم ته ویکسین شوي دي، که شوي دي ټول شوي دي، که نیم شوي دي. بیا چې هغو کړي ټیک ته چې نه کړي مونږ ته ولې نه دي کړي. څوک وایي چې په دې کې څه داسې څیزونه دي نو موږ هغو ته بیا کینو پوه کړو چې په دې کې هېڅ قسمه دغه نشته او دا ویکسینیشن ډېر زیات ضروري دی. کوم ماشومان چې نوزایده پیدا شي یو د هغې مسلې دي، بیمارۍ دي، لکه په وخت باندې ساه وانلي یا هغې ته جراثیم ولګي، موږ د سیپسس وایو، یا د وخت نه مخکې پیدا شي پریمیچور ورته وایو. دې د اول چې موږ میاشت موږ ورته نیونیټس وایو، لکه په دنیا کې زموږ تقریبا الله دې معافي وکړي، حالانکه مونږ طاقت خو مونږ چې اټمي طاقت یو خو دې کې مونږ په اوچته باندې ټول زیات ماشومان زموږ مري. دویم هغه ماشومان دي چې یو کال پوري یا د 15 کالو نه کمي. په دې دواړو کې چې کوم دي مسایل کوم دي، یو د دې موسم لحاظ څخه زم چې نمونیا ده او بل د دې سره چې کوم دی نو د ستونو مرض دی. د ستونو مرض په ګرمۍ کې زیات وي، د دې خلک مري
او په یخنۍ کې د نمونیا د وجه او ورسره چې کوم دی نور هغه مرضونه چې هغه کنټرول کېدی شي لکه ملیریا او ټي بي په شانتي د هغې د وجه هم خلک لګیا دي مسلې ډېرې دي یا هغه مرض چې هغه ټوټل ورو کېدی شي یعنې په هغې کې کنټرول نه بلکې ختمېدی شي موږ د اریډیکیشن په خپله ژبه کې وایو چې پای کې زموږ څه شرم راځي لکه په دې کې خناک موږ ورته وایو دې د وجه لګیا دي نن سبا زموږ ماشومان ډېر زیات مري لکه پولیو ده نو هغه بالکل ختمېدی شي که هغې کې موږ پوره کوشش وکړو د صفایي خیال وساتو او ویکسین پوره وکړو څومره ضروري ډېرې ضروري ځکه چې ویکسین کله موږ ورکو او بیا بالعموم زموږ په ټول انوایرمنټ کې تقریبا 70 to 80% او 80% پورې ماشومانو ته دا شی وشي نورو خلکو کې په خپله باندې دا طاقت راوچت شي او هغه مرض چې کوم د مسلې ته جوړېږي لکه شري د وجه زموږ ډېر ماشومان مري که بچ شي بیا داسې یو مرض ورته دماغي ولګي چې د هغې د وجه مړه شي نو دا څیزونه موږ که په وخت باندې ماشومانو ټیکې وکړو دا مرض هغې ته نږدې نه راځي سر یو ماشوم بیمار شي مور یې په کور کې څه تبی څه شربت وګوري ولا ډایرک ورکړي یا یې خواته شته په ګاونډ کې یو سټور ونتیا له ورشي نو چې کوم انټي بایوټیک له ورکړه دا څومره خطرناک دي ورته تاسو یو ډېر خوشحاله اوسئ یو ډېر ښکلې طرف ته تاسو ما ذهن بوتلو دا زموږ هفته چې دا د جراثیمو مدافعت باره کې ده لکه چې جراثیم سره لګیا دي ورانې کوي او رزسټنس مزاحمت جوړوي دا پوره هفته هغې باره کې دی او کیمیو کې ماشاءالله په پوره سیشنز روان دي سبا لازم هغه سیشن کې یو کیمه یاد ساتئ چې بې طریقې بې ځایه یا ایون کم ډاکټر چې په پوره مقدار سره پوره مدت پورې او کومه بیماری ده اگزیکټ د هغې بیمارۍ دپاره دوايي ورنه کړي هسې چټي ورکړي نو ماشومان ته ګوره یو خو مزاحمت د جراثیمو جوړ شي خدای مکه 15 کاله پس په پاکستان کې یو دوايي داسې نه چې هغې سره موږ د سرسام شولو لویه تبه شوله نور خبرې شو چې کومې د جراثیمو د بیکټیریا د وجې کېږي هغه مرضونه به زموږ صحیح علاج نه نو یو خو چټي دوايي نه دي ورکول زیړې د ګردو فیل کېدل دا هم د دوايانو د وجې کېږي نو دې د وجه بې طریقې دوايي استعمال دا بالکل نه دی کول پکار لکه او کم مرض لپاره کم سپیشلیست دی هغه ته تګ پکار ده هغه هسپتالونو ته تګ پکار ده او دې مناسبت سره دلته هم دا پروګرام روان دی چې زموږ د ماشومان د هسپتال جوړ شي الحمدلله سپیشلیست موږ اوس ډېر راغلي چې کوم متخصصین دي د ماشومانو امراضو بیا به لاهور ته او انشاءالله کراچۍ ته د تګ ضرورت هم نه دلته به دا علاج کېږي سر ډاکټران هم چې کوم دي نو هغه داسې انټي بایوټیک لږ بیتوله غوندې لیکي زه خو دا چې په لیونتوب زه ودته وایم موږ خو مسله څه وي لکه مریضان تاسو ته راشي هغه راشي چې ما ته پوډر دوايي هغه مخکې یو 3 ډبې استعمال کړي ما چې موږ دا ډبې راواغستو دا مو راواغستو اوس الحمدلله ما په خپل هم دا خبره شروع کړي موږ لګیا یو دا کوشش کوو د خپل ډپارټمنټس نه چې موږ خلک په دې خبرو پوه کړو چې ګوره دا وایرل انفیکشن زیاتر که دستونه دي او که سینې خرابېدل دي که مرۍ خرابېدل دي دا په انټي بایوټیک نه جوړېږي خو مسله بله جوړېږي چې کوم انټي بایوټیک زموږ بیکټیریا پراته دي هغه ریزسټنټ کېږي بیا به موږ سره د هغې امراضو چې کوم اوس علاج ته بالکل علاج بني چېرې زمونږ خلک ویکسینیشن نه کوي او بیماریان مختلف دي لکه موږ والو نو د وړو بیماریان لکه نمونیا شوه دستونه بیماری شوه هیزه چې ورته وایي یا که موږ د دماغو په حوالې سره وایو ماشومان مازوران ډېر زیات دي جټکې وله راځي نور ډېر زیاتې بیماریانې دي بل دا چې هسپتالونه دي پای کې د ماشومانو واډونه دي نو هغې کې لکه ښه پوره دغه دي خو دا چې زموږ ماشومان زیات دي بیماران او زموږ وسایل او کم دغه چې دي واډونه هغه ډېر کم دي د هغې دپاره پکار ده چې یو ماشومانو سپیشلایز هسپتال جوړ شي لکه څنګه د خیبر انسټیټیوټ اف چایلډ هیلث دی د ټول نه مین ضروري ده چې دا اسټبلش شي ولې چې په دې کې هر سپیشلیټي پکار ده که هغه د دماغو ده که هغه د زړونو ده که هغه د خېټې ده که هغه د سینې ده که هغه د هارمونو ده که هغه د زړونو ده که هغه آی سی یو والا دي نو ټول سپیشلیست په یو دننه به یو امبریلا انډر به او ټولو په یو ځای ځکه چې دا ماشومان چې بیماران چې زموږ سره په صوبه کې داسې یو هسپتال نشته چې موږ پکې دا ټول فیسیلیټیز وشي دا ټول خلک ځي څوک لاهور ته ځي څوک کراچۍ ته ځي ځکه چې هلته کې دا هسپتالونه شته په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې دې سره چې کوم دا نږدې علاقې دي لکه خیبر ایجنسي شوه دې سره دا نور پیښور دا خپل چې کوم غټ په پیریفریز کې د پیښور دا خپل آبادي دا ټول بیا پیښور سنټر دا ټول دا مریضان خو ډېر زیات راځي ور دې سره سره د صوبې د نورو ضلعو نه لکه دیر سوات ملکنډ ډیویژن شو دې طرف ته دا بنو کرک دا ضلع شو ډی خان شو دغه شانتي چې دی دا نور فاټا چې کوم دا مومند ایجنسي شوه با جوړ د دې ټولو
ضلعو نه د ټولې صوبې نه مریضان چې دی حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته راځي او د اولې ورځې ماشوم نه والا تر د لوی عمر پورې ماشومان هم راځي. مونږ په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ټولې صوبې ماشومان له سهولیات ورکو د صحت پای کې زموږ سره چې دی مختلف ډاکټران دي، بیا نرسان دي، بیا اسوسییټډ نور چې کوم زموږ سټاف دی هغه دی. په حیات آباد کمپلیکس کې دوه زموږ د ماشومان واړون دي، یو پیډیاټریک آی سی یو ته وایي یو هغه دی، او یو زموږ سره نرسري یعنی نیونیټالوجي یونټ دی. نن سبا په بیمارۍ په حواله سره به زه خبره وکړم، هغه د سینې خرابېدل، یو مرۍ خرابېدلې بیا سینه خرابېدلې چې ته عام خلک ورته نمونیا بریخ ورته هم وایي. زمونږ په معاشره کې چونکې د صفایۍ هم هغه شانتې تنظیم نشته. دویمه خبره زمونږ په خلک چې دی نو هغه د یو بل سره جوخ نږدې کراوډډ ایریاز زمونږ ورته وایي هغه دي. د هغې په وجه باندې څه یخني شي، څه د جراثیمو شي، څه د پیله او د هغې ډېر زیات شي. د هغې په وجه باندې نن سبا د نمونیا مریضان ډېر په زیات تعداد کې را روان دي. او زما ستاسو په توسط د میډیا په توسط باندې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو خپل ماشومان د یخنۍ نه بچ کړئ. دویم چې کوم نور ماشومان لوی ناجوړي نو د هغې نه بچ کوئ. دریم تاسو د صفایۍ سوترایۍ ډېر زیات خیال ساتئ. جراثیم کش چې کوم صابونونه دي یا جراثیم کش چې کوم لیکوډ محلول دي هغه هم تاسو استعمالوئ چې جراثیم تاسو ماشومانو خواله نه راځي او تاسو ماشومان د دې تکلیفاتو سره نه مخکې کیږي. والدین اویر دي د دې صفایي حوالې سره، بیا خاص کر چې کوم ټیکاجات روټین ایمونایزیشن چې کوم کیږي هغې په حوالې سره اویر دي والدین؟ دا چې د بدقسمتۍ نه زمونږ دا بدقسمتي ده چې د ښار په دې علاقو کې خو بیا هم مور پلار ته چې د هغې ته یو احساس هم شته، پوهه هم دي. خو په کلو علاقو کې او چې کوم پیریفریزو ته مونږ وایو په هغې کې د بدقسمتۍ نه مور پلار ته د ټیکو په حواله سره دومره معلومات نشته چې څومره پکار دي. د ټیکو د نشتوالي په وجه باندې په خلکو باندې شرې بیا شري نمونیا دا راځي او ډایرکټ نمونیا هم راتلی شي. نو دا خبره بالکل یو واضحه ده چې د بدقسمتۍ نه مور پلار ته هغه شانتې پوهه د ټیکو په باره کې د هغې د فایدو په باره کې چې د کوم بیمارونو د بچاو کې د هغې په باره کې دومره معلومات نشته. تاسو په توسط باندې زه دا خبره کول غواړم چې د کلو علاقو خلک چې دی هغې مور پلار د دې خبرې یقیني کړي چې خپلو ماشومان له وخت په وخت باندې په نږدې سرکاري هسپتال کې ټیکې ولګوي. د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو د ماشومانو په حوالې سره چې کوم په پاکستان او په خیبر پښتونخوا کې هغې د سکولونو نه بهر دي. د تعلیم په حوالې سره، د صحت په حوالې سره، هغې د مختلف چې کوم د هغې بنیادي حق دی د هغې په حوالې سره هغې د مختلفو چیلنجونو سره مخ دي. د هغې سره سره د هغې د تحفظ هم یو لویه مسله چې کوم دی نو هغه مخې ته راغلې ده. پروګرام کې به د نورو چې کوم ماهرین دي، استادان دي، طالب علمان دي او والدین دي د هغې سره هم خبرې اترې کوو چې د دغه مخنیوی څنګه کیدی شو، د دغه ماشومانو حقونه چې کوم دي نو هغې ته د ورکولو لپاره څه اقدامات روان دي او څه اقدامات پکار دي. د بچو تربیت رائټلی starts from day one and then هغه نیونیټل پیریډ یو میاشت دی، بیا هغې نه پس چې دی نو ټاډلر شي، بیا واکینګ شي، بیا سکول شي. تربیت کې د ټولو نه زیات د مور او پلار دغه دی. استاد رستو راځي ګوري موږ بچې سکول ته ولیږو استاد ته په حواله کړو، نه د مور او پلار تربیت چې دی هغه ډېر ضروري دی. او زما خپل لکه منسټر صاحب هم دا خیال دی، زما موږ وایو لکه موږ د خپل ریلیجن نه لږ لرې شوي یو، زما هم دا فیلینګ دی ځکه چې زما ټایم کې زموږ وختونو کې داسې ماشومان نو. ما په انګلینډ کې ما هسبنډ مې سبق ویلو، زما هسبنډ یو فارنر ته وایي چې د ورځې زما پلار وایي چې اسمان کې د ورځې وایي چې سپوږمۍ ده نو زه به وایم چې وایي ته به داسې پلار ته وایې، وایي که هغه وایي چې د ورځې ستوري دي زه به وایم وایي ته به داسې پلار ته وایې. موږ پلار چې څه وایي هغه موږ پلار چې راشي موږ کټ کې هغه سر ته نه کړي نو دې ته where is that, what has happened. It's such a big subject که ته ما له وایې زه به ته ماښام پورې لګیا یم. موبایل خو I call it a disease now. زما خپل ورونه ماشومان چې دي موږ اډلټس هم to be quite honest. اوس به ته وایم ما چې د شپې پولیټیکل ټول پروګرام نه کتلی زه نه شم پالیټکس کې منو A to Z وګورم له وخته پورې. نو I know it's a disease خو to control it دلته داسې پکار چې بل سره وځي ځکه چې it's not only our problem. د ما ویسټ کې ملګري دي
هغې نه سینه سا هغې وایي چې دلته وایي لړ شو انګلینډ ته لړ شو نه په کارنر کې ناستې او هغه خپل د موبایل سره یې وي موږ بیا راشو موږ اړو وخت امریکا انګلینډ کې نو دا ډیزیز دی ما خیال دی موږ مسلمانان خو تو استغفار بیکار خوای بوله لار رو باسي اوس زه چې اوس داسې حد ته ورسېده چې ای به لار رو باسي. تو بچوں کی پرورش کے لیے WHO کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ سال میں ایٹ لیسٹ 3 دفعہ اپنے بچوں کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس دکھاؤ. یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور یہ بڑوں کے لیے بھی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو لیکن وہ آپ کو ایک خاص ٹریک پہ لے کے جائیں گے اور آپ کی اچھی پرورش ہوگی. دوسری بات ویلیوز کی. تو ہمارے پاس 2 بانڈنگ فورس ہے. ایک بانڈنگ فورس ہمارا ہے ریلیجن, دوسرا بانڈنگ فورس ہمارا کلچر. اور یہ کلچر آپ کے اوپر ایک سایہ کی طرح ہوتا ہے. آپ اپنی اقدار ہے, اپنا جو ویلیوز ہے اس کو مینٹین کرو. ہمارے پٹھان ویلیوز ہے اس کو مینٹین کرو. ایز اے پاکستانی ہمارے ایز اے مسلم ویلیوز ہے اس کو مینٹین کرو. تو بچوں میں اپنے ویلیوز کو ڈسٹرب ہونے نہیں دینا. دوسرے بچوں کے ساتھ آپ فزیکل پنشمنٹ نہیں کرنا. بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول رکھو تاکہ وہ اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکے. اگر اس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ایزیلی آپ سے ڈسکس کر سکے, اس سے کوئی سلوشن نکالے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ آپ کے اوپر آپ کی جو لائف گزری ہے تو اس پاس کی طرف نہ جائے اور اس کو اپنے بچوں پہ لاگو نہ کریں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا, ہم پیدل جاتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, آپ لوگ یہ نہیں کر رہے. تو اس پاس کو اس کے اوپر نہ تھوپیں. بجائے یہ کہ آپ اس کے ساتھ فرینڈشپ رکھیں. اور بہت امپورٹنٹ ہے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو کلچر ہے یہ بہت امپورٹنٹ. ہر ایک آرگنائزیشن کا بھی ایک کلچر ہوتا ہے. آپ اس آرگنائزیشن کے اندر داخل ہو جائے تو آپ کے اوپر ایک سایہ ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو ہر ایک اسکول کو بھی چاہیے کہ ایک آرگنائزیشن کلچر کو مینٹین کریں, ویلیوز کو مینٹین کریں. اور جو بھی بندہ وہاں پہ اگر داخل ہوتا ہے تو اس آرگنائزیشن کلچر کے اندر آپ کے غیر موجودگی میں بھی اس کے اوپر ایک سایہ رہے کہ یار یہ کام کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ کلچر کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح گھر میں بھی, محلے میں بھی, ایک ٹاؤن میں بھی تو ایک کلچر کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور کوئی بھی اگر دنیا کی آپ فورس لے کے آئیں آج چینج نہیں لا سکتے انلیس اینڈ انٹل آپ ایٹیچیوڈ کو چینج نہ کریں. تو ایٹیچیوڈ چینج کریں گے تو اوورآل دنیا چینج ہو جائے گی. انڈیویجول کے اوپر آپ زبردستی کریں گے تو کوئی چینج نہیں آئے گا. تو ہم ایٹیچیوڈ کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بچوں کا ایٹیچیوڈ چینج کرو تاکہ وہ ہیلدی لائف کو اپنائیں, وہ ہیلدی ریلیشن شپ کو اپنائیں اور وہ آپ کے اکانومی میں, آپ کے کلچر میں, آپ کے ملک کے ڈیولپمنٹ میں ان فیوچر میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے. اور ہمیں جو ہے بچوں کے تحفظ کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور اسپیشلی بچوں کو جو ہے تو ان کی سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے. جیسے کہ میں نے ایک MSc سائیکالوجی بھی کیا ہوا ہے. آئی ایم اے PhD اسکالر اور میں نے بچوں کی چائلڈ سائیکالوجی کی ہوئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے بچوں کی طرف جو ہے ان کی سائیکالوجی کو سمجھے. کیونکہ جب تک پیرنٹس جو ہیں, والدین جو ہیں, اگر وہ بچوں کی سائیکالوجی کے مطابق ان کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو ایسے بچے جو نیگلیکٹڈ بچے ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہیں تو آگے ترقی نہیں کر سکتے. تو میرا تو یہ پیغام ہے سب والدین کے لیے اور خاص کر جو جتنے اساتذہ کرام ہیں, کیونکہ بچے جو ہیں نا جو ان کی تربیت 2 جگہ پہ ہوتی ہے. ایک جو ہے تو وہ اسکول جو ہے وہ بیس بنتی ہے, وہاں سے بچے کی جو کہتے ہیں نا بیس بنتی ہے. ایک اسکول ہے, ایک بچوں کا گھر, والدین ہیں. تو دونوں نے مل کر بچے کو جو ہے نا وہ سکسیزفل کرنا ہے. اور اگر جو بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری قوم کا سرمایہ ہیں اور اس قوم کے سرمایہ کو ہم نہیں آگے جو ہے چل کر ان کو جو ہے تو تربیت اچھی کریں گے تو یہ سرمایہ ہمارے لیے فروٹفل ہوگا. دیکھیں یہی تو سارا المیہ ہے ہمارے پاکستان میں, کہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچوں کو اگر کوئی سائیکالوجی, کوئی ایسا پرابلم ہے, کوئی سائیکو ایشو ہے تو ان کو فوراً سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. کیوں کہ وہ بچوں کو اکارڈنگلی گائیڈ لائن دیتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر ان میں تھوڑی سی بھی اگر ان میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو وہ سالو کرتے ہیں ایز اے تھراپسٹ, ایز اے کاؤنسلر.
تو ہمیں ان کو پیرنٹس کو رجوع کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے, پیرنٹس جو ہے اس بات کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا بچہ پاگل ہے. وہ پشتوں میں ایک بات ہے نا کہ زما معشوم لیوانی تھی سیدھا ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ اب بولزم نو. یہ بات جو ہے نا اس چیز کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. ایسے کام نہیں ہونے چاہیے کیونکہ بچے جو ہے ہماری قوم کا سرمایہ ہیں. والدین کو اگر کوئی بھی ایشو ہوتا ہے فوراً سائیکالوجسٹ سے, تھراپسٹ سے, تو بچہ فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں تو سب سے یہی بات کہوں گی کہ جو آج کے دن کے حوالے سے جو چلڈرنس ڈے تھا, تو اس میں جو یونیسیف والوں نے بہت بچوں کو بہت ہائی لائٹ کیا, اور خاص طور پر انہوں نے اسپیشل بچوں کو تو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. اس سے بہت خوشی ہوئی کہ بچے تو سب بچے ہی ہوتے ہیں, وہ بچے تو پھول ہیں. ان پھولوں کو ہم نے جو ہے نا وہ آگے بڑھانا ہے. تو بس میری یہ خواہش ہے کہ والدین اور ساتھ ساتھ میں اساتذہ کرام سے بھی یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر وہ بچوں کے ساتھ اچھی طرح ٹریٹ کریں, بچوں کی سائیکالوجی کو بھی سمجھیں. ایک ٹیچر کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. اگر ٹیچر ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا تو وہ بچے کی سائیکالوجی کو سمجھ سکے گا. اور اگر ٹیچر ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا اور وہ ویسے ہی ٹائم بس اپنے وہ جو ہوتا ہے نا کورس کانٹینٹس کو دیکھنا اور کلاس لے کے چلے جانا, دیٹ از ناٹ ټرو. د بچو یو خپل ټایم جوړ کړي چې سحر کې هغه سکول ته لاړ شي, د سکول نه پس بیا مدرسې, د مدرسې نه پس بیا د وړو لکه کیل کودي. هغه کیل کود وس نشته, میندې زیات تر موبایل په لاس کې ورکړي بچو ته, گیمونه ورته سٹارټ کړي, څه کارټونان ورسره کړي. د هغو سره د وړو د ذهن هم پوره خراب شي, د هغې سره د وړو سترګې هم خراب شي. حالانکې ما ډېر ماشومان وکتو چې د موبایل د لاسه یې د هغو سترګې خرابې دي. حالانکې زما خپل فیملی کې د 3 کسانو سترګې په څه خرابې شوې, ولې چې مور ول موبایل ورکړي د هغې سره د هغوی سترګې خرابې دي. نو بس د موبایل دغه دی, او خاص کر دا ماشومان چې دي که نه دوی ته خو د سره ورکول نه دي پکار, ولې چې تو په خپله ذهني خراب دی چې دوی دا موبایل ورکړی شي د هغې سره ښه خراب شي. میندې چې کوم دي هغه خبر دي چې بچي به څنګه د هغې پرورش به څنګه کې. تاسو دغه خبره مو کړه, د کیل کود خبره مو کړه, ډېر ضروري ده. نو دغه حوالې سره زموږ والدین خبر دي؟ هغوی خو ولې نه دي خبر, ټول والدین خبر دي. خو نن سبا هر یو تن کم میندې دي هغوی موبایل لاس کې نیولی. حالانکې زه خپل دغه در کوم, اوس خو خیر زما بچي هغه ټایم واړه, خو چې زم یم زم موبایل کې ناسته یم, زما هسبینډ هم ناسي, زما واړه هم ناسي. زه چې هغه ټایم ته وګورم ماته زما زړه ډېر زیات خفه شي. زه هغوی دا موبایل خپل غوزار کړم, زه ورته وایم ګوره چې موږ د یو بل سره کینو, همیشه ما زما هسبینډ موږ یو بل سره په فون باندې د کور خبره کوو چې دا شی پکار دی. موږ ته دونه ټایم د موبایل د لاسه نه میلاویږي چې موږ لکه د یو بل سره لکه وړو په باره کې یا د بل څه باره کې یو بل سره مشوره وکړو. نور دم زه دا لکه ریکویسټ کوم چې پلیز وړو ته دا موبایل مه ورکوئ, ځکه چې موبایل سره ډېر زیات زموږ واړه خراب شو. او میډم د والدین, مور او د بچو ترمنځ یو ګیپ هم وي, آیا دا کیږي په روټین کې چې یاره ماشوم سکول ته لاړو او هغه بیا راشي مور ته تپوس وکړي چې بچو تا نن څه وکړل, او دا هم موږ اورو چې که فرض کړه ته د خپل بچي دوست نه جوړېږي نو د هغه غلط خلک به د هغه دوستان جوړ شي, نو هغه بیا هغه غلط طرف ته دا کوي. نو دغه حوالې سره والدین ته به څه وایي؟ نو دغه حوالې سره زه دا وایم چې لکه زیات تر خو خیر دی, نن سبا واړه چې دي که نه د خپل مرضي مالکان شوي دي. همیشه لکه بچی چې دی خپله مرضي کوي, د مور سره لکه هغه لکه نن سبا هغه بچي نشته, ولې چې هغه مور سره ډېر مس بیهیویر کوي. همیشه لکه ما دا کتلی دي اوس, لکه مطلب دا چې اوس زما د خپل عمر واړه دي, د دوی که میندې هم راشي که نه نو مور لکه داسې ټیل وهي او موبایل ته اخلي چې ماله موبایل لاکه. زه هغو ته وګورم زه یم چې نارمل وسهلي. دا څومره ارڅه چې لیک کوي دي لپاره ستاسو په نظر دې حل تاسو څه ښکاري دې مسلو د حل؟ د دې حل خو صرف دا دی چې پلیز تاسو خپل وړو ته موبایل مه ورکوئ. هغوی سره لکه مطلب دا چې په کور کې مخکې پخوا په زمانه کې به مونږ ټي وي ولګوو, یو ډرامه به مونږ وکته, هغه 8 بجو ډرامه به مونږ کته, هغې نه پس په خپل کور لکه کمرو ته لاړو, سټډي به مونږ وکړه. اوس هغه نشته, واړه د خپل مور پلار سره په کمره کې ډوکینې نو خپل کمرو ته لاړ شي, ولې چې موبایل له ټایم وباسي. نن سبا لکه زما دغه ریکویسټ دی چې پلیز تاسو موبایل د وړو نه واخلئ, او د وړو له خپل ټایم ورکړئ. زیات تر هر څه چې خرابېږي د مور پلار له لاسه خرابېږي.
پروګرام کې ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو د ماشومانو په حوالې سره د هغې چې کوم بنیادي حقوق دي، تعلیم دی، صحت دی. او په خیبر پښتونخوا کې که وګورو نو تقریبا 40 لکه ماشومان هغه د سکولونو نه بهر دي. د صحت چې کوم سهولتونه دي هغه هم هغې ته نه دي ترلاسه. د هغې نه علاوه تحفظ په حوالې سره هم دغه ډېر لوی چیلنج چې کوم دی نو هغې ته مخ دی. پروګرام کې به د طالب علمانو سره هم خبرې اترې کوو چې طالب علمان څه د خپل حقونو په حوالې سره هغې څومره خبر دي او بیا د دغه په حوالې سره هغې چې کوم اواز دی په کومه طریقه هغې اوچتوي او اوچتولی شي. نو زه د طالب علمانو سره د هغې د والدینو سره او چې کوم د هغې استادان دي د هغې سره خبرې کوو. دا خیبر پښتونخوا هیومن کیپټل انویسټمنټ پروجیکټ دی چې کوم بیسیکلی د دې یو څو کمپوننټس دي. په هغې کې هیلث هم یو کمپوننټ دی او ایجوکیشن چې دی هغه هم دی. بیا په دې کې د فلډ ریسپانس په حوالې سره هم څه اکټیویټیز دي. نو خاص کر بیا ایجوکیشن چې دی د نن ایونټ چې دی په هغې باندې موږ فوکس کړی دی. بیا د دې KPHCIP سره ندا پاکستان کم یو NGO ده، نیشنل NGO ده، هغه د کمیونټي انګیجمنټ کمپوننټ په دې KPHCIP پروجیکټ کې چې دی هغه امپلیمنټ کوي. د دې کې د ورلډ بینک سپورټ دی موږ سره د KPHCIP سره. او مین مقصد دا دی چې یو خو کم سټرکچر موجود دی د گورنمنٹ لکه د ایجوکیشن کم سکولز دی انفراسټرکچر هغې په حوالې سره موږ کار وکړو. که د سکولز اپګریډیشن وي پرایمري ټو میډل ټو های او ایډیشنل په هغې کې چې څه ما تاسو ته ووایي چې زموږ څه فګرز داسې دي 872 سکولونه چې دي دا په پلین کې دي جي. په هغې کې 115 چې دي هغه د پرایمري ټو میډل کم اپګریډیشن دی هغې به کېږي او 38 چې دي هغه میډل ټو های دي هغه به کېږي. او په دې 872 کې موږ ایډیشنل کلاس روم چې دي هغه کنسټرکټ کوو. نو په دې کې تقریبا 74 چې دي سکولونه هغه کمپلیټ شوي دي او بقایه چې دي پایپ لاین کې دي، څه بیډینګ پروسس کې دي او هغې نه پس به په هغې باندې کار شروع کېږي. بیا دې سره زموږ 2 نور چپټرز دي. تاسو ته ښه پته ده چې آوټ اف سکول چلډرن یو ډېره غټه ایشو ده په پاکستان کې. ټول دنیا کې د پاکستان کې تقریبا 2.8 میلیون ماشومان چې دی هغه آوټ اف سکول دي. نو د هغې دپاره 327 ALP سینټر الټرنیټ لرنینګ پاث ویز دا یو پروګرام دی چې هغه ماشومان چې د هغې ایج د فارمل سکول نه اوړېدلی دی، فارمل سکول کې ډایرکټ نشي داخلېدی، نو د هغې دپاره ګورنمنټ یو کنډنس کوریکولا ورته وایي هغه یې ډیزاین کړې ده چې کله دا کمپلیټ کړي نو هغه به نیکسټ ګریډ کې په فارمل سکول کې امپلیمنټ هغه لکه خپل تعلیم چې دی جاري وساتلی شي. نو 327 ALP سینټرز چې دی هغه د پروجیکټ انډر اسټابلیش شوي دي. او په دې کې کوم چې ماشومانو ما تاسو ته وایي چې تقریبا 11013 ماشومان چې دي هغه په دې کې انرول او هغه ګریجویټ شوي دي. د دې کوم دغه چې د ګریجویشن هغه په د لاست جون کې کمپلیټ شو. دغه شان بیا هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې سکولونه نشته دی هلته ګرلز کمیونټي سکول چې دي هغه اسټابلیش شوي 387 سکولونه چې دي هغه موږ اسټابلیش کړي دي او په هغې کې تقریبا 25214 ماشومان چې دي هغه سبق وایي او تقریبا 499 کمیونټي کم ټیچر چې دي هغه موږ انګیج کړي دي. د دې سره بیا د سکول کم نور اکټیویټیز چې لکه PTC شوه، پیرنټ ټیچر کونسل د هغې سټرینتنینګ شو، د ټیچرز د هغې ټریننګ شو، بیا د ویلیج ایجوکیشن کمیټیز شو د هغې ټریننګ شو. نو څه اسټابلیش شوي خو دي او ټریننګز د هغې روان دي. دغه شان د دې پروجیکټ یو دغه دا دی چې مختلف کم سټیک هولډرز په کمیونټي کې کار کوي ځکه د دې ماشوم ارد ګرد کم د ګورنمنټ سټرکچر چې دی پای کې لوکل ګورنمنټ هم یو ډېر اهم کردار ادا کوي. د هغې ویلیج کونسل باډي د هغې د تحصیل کم چیرمین چې دی یا AD لوکل ګورنمنټ چې دي. نو دې پروجیکټ انډر به موږ هغه هم راولو چې هغه هم د ایجوکیشن سره کینی ځکه د هغې بایلاز او کم ایکټ چې دی هغه دا جسټیفای کوي چې د VC سیکټري چې کوم دی د هغه دا ریسپانسبیلیټي ده چې هغه هم په ایجوکیشن کې خپل انپوټس ورکوي. ټیک شو جي. نو هغې له به موږ ټریننګ ورکوو 200 افیشلز چې دي د لوکل ګورنمنټ هغه به موږ ټرین کوو. مین کردار چې هم د دیو دی که تاسو ته لکه بیل شته دی چایلډ پروټیکشن بیل شته دی داسې نور لاس چې دی هغه شته دی لیکن د هغې امپلیمنټیشن چې دی هغه یو ډېره غټه مسله ده. هم د دې په حوالې سره د نن کم ایونټ چې ورلډ چلډرن ډیز موږ چې دا آګاهي موږ ورکو چې د والدینو کم کردار دی په دې دغه کې ځکه دا بیل به هله امپلیمنټ کېږي چې خلک د دې سره مرسته وکړي او هغه مرسته څنګه ده چې خپل اواز پورته کړي د خپل ماشوم دپاره پاسي. دغه شان که سکول دی هلته پیرنټ ټیچر کونسل دی هغه خپل ذمواري ادا کړي. صرف دا نه چې د سکول هغه انفراسټرکچر خیال دي وساتي بلکې د ماشوم د دغه
دغه جنسي هراساني یا د جنسي کم تفریق یا جنسي تشدد کم واقعیات روان دي د هغې د روکتام په حوالې سره چې دی د خپل ذمواري پوره کړي. دغه شان ډسټرکټ ایجوکیشن آفس چې دی د هغې دا ریسپانسبیلیټي ده او د هغې له هم په دې باندې موږ ټریننګ ورکوو چې یاره هغې خپل دا کردار دغلته ادا کړي. سکول لیډرز دي دا خو ډېر ضروري دي. نصاب کې داسې واضحه زه به دا ووایم چې نشته دی څه چې یاره په نصاب کې دا څیز او دا ټول نه لاول ستاسو خبره ټیک ده چې یاره دا شاملول غواړي که دا د نصاب حصه وي نو دا کوم موږ آګاهي چې د ایونټس او د نور میډیا په ترو د ښکلو ځایونه چې هغه به هغې ته بالکل په ګراس روټ لیول باندې په سکول کې میلاو شوي ده. خو افسوس سره چې دا نشته دی. د دې پیدا کولو دپاره دا مونږ ویو چې یاره دا غیر نصابي کوم سرګرمیه چې دی د هغې په تر باندې کم از کم مونږ دا اویرنس چې دی دا پیدا کړو په خلکو کې، والدینو کې، پی ټي سیز کې، میډیا کې، خاص کر د میډیا کوم غټ رول چې دی نن ایونټ چې تاسو د کوی خامخا د دې ایشوز په وجه باندې هغه تاسو دلته مخې ته راغی تاسو خپل کردار پکې ادا کړئ. ټول نه مخکې ماشوم ته یو فرنډلي ماحول پکار دی اور ستا فرنډلي ماحول کوم دی ګراس روټ لیول ستا کور نه شروع کیږي. مور پلار رونه خویندې کہ دی هغې سره ماشومان موږ ماشومان سره سختي ډېر زیات کوو. سختی نه دی پکار. ماشوم له کانفیډنس پکار دی اور کانفیډنس باره زه کم خبره کوم بینګ سپورټس مین. نن سبا سکولونو کې سپورټس ختم شوی دی، ماحول سپورټس ختم دی. خالی وړه وړه بنګلې دي هغه کې سکولونه جوړ شوي دي، مخکې داسې نو. سپورټس یو ډېر ښایسته ماحول تاسو له ورکوي، برین چایلډ له برین ورکوي کانفیډنس. سپورټس تاسو وګورئ سپورټس تاسو ته یو کانفیډنس ورکوي. هغه کانفیډنس ماشوم ته ټول عمر دغه پکارېږي هغه کانفیډنس. نو که تاسو دا ورکوئ ماشوم ایجوکیشن کې به هم ښیي، برین هم مضبوط به وي اور هغه خبره کولی شي پیرنټ ته خپل مسایل ښیلی شي چې دا زما مسایل دي دا هغه مسایل دي. نو الحمدلله دا څیزونه پکار دي، دا څیزونه پکار دي چې داسې دا کم فنکشن نن وکړو دا چلډرن والا دا پکار دی تھرو آؤٹ ایئر منتھلی ایجوکیشن والا پکار دی دا شی جاری ساتي. تاسو وګورئ چې بهر یورپین وګورئ لایک ما سکواش ورلډ چیمپیونان دي، بهر ایجپشن یو ډاکټر دی بل انجینیر دی دا ورلډ چیمپیون، داسې هغه دی جانتن پاور دی ګورا دی، دا ټول ډېر هایلی ایجوکیټډ دي، دا ډېر هایلی ایجوکیټډ دي. ایجوکیشن سره سپورټس ایجوکیشن سره زی بالکل زی کہ تو ښه سپورٹس مین ہے تو ښه ایجوکیشن چونکہ ستا برین مضبوط دی که نه دیٹ از منټلی ورک دی کہ ستا فزیک ستا منټل دومره سټرانګ دی نو ایجوکیشن کې هم د ښه کېدی شي. دا وجه نه دی څه وجه نه دی چې ته ښه نه شي. والدین او سپیشلی د مور ډېر زیات کردار جوړېږي ځکه چې مونږ وایو چې د مور غېږه پهلنۍ درسګاه وي د ماشوم دپاره. نو دې کې ډېر ضروري دی چې مونږ د ماشومانو او زمونږ د والدین ترمنځ چې کومه فاصله ده هغه مونږ ختمه کړو. هغې مونږ ځان ته نږدې کړو بجای د دې چې نور هغې داسې ملګري جوړ شي چې هغې نه هغې غلطه فایده واخلي یا نقصان ورته ورسوي. چې مونږ خپل ملګري کړو نو ملګرو کې دا وي چې ملګرو کې راز نه پاتې کېږي. نو چې هغې مونږ ته خپله هره خبره کوي نو مونږ به د هغې مشکلاتو نه د هغې تکالیفو نه او هغې سره چې د کور نه بهر ایون په کور کې هم څه کېږي نو هغې به مونږ ته حل وي. چې مونږ نه څه پټوي نه او مونږ ته هر یو حل وي نو مونږ هغې سره خبره کولی شو. مونږ له پکار دی چې مونږ خپل ماشومان له خپل دوستانو کو سره دوستانه ماحول ول په کور کې ورکو او هغې نه په روزانه په بنیاد باندې دا تپوس کو چې په سکول کې هغې ورځ څنګه تېره شوه، هغې چې د کور ته راتلل یا سکول نه په کور نه سکول ته تلل هغې ته څه په لاره کې څه مسله خو نه وه. مونږ چې د هغې نه هر یو خبره تپوس کوو هغې له ټایم ورکوو، هغې له په کور کې په روزانه په بنیاد باندې هغې سره د خبرو اترو یو ټایم مقرر کړو چې هغې سره مونږ خبرې اترې کوو نو هغې به مونږ ته اوپنلی او فریلی هر څه وایي. بله خبره که هغې مونږ ته داسې څه وایي او هغه طرف ته مونږ لګیا یو روان یو هغه ماحول کریټ کول ته طرف ته مونږ روان یو نو هغې سره سره مونږ له دا کول پکار دي چې مونږ هغې سره خبرې کوو او دا ټول ټاپکس چې کوم دي چې کوم د هغې په پروټیکشن انډر راځي هغې سره مونږ اوپنلی د هغې خبره کوو. ځکه چې مونږ اوسه پورې ځکه دا سیز همدغه شانتې پاتې دی چې مونږ په دې خبره نه کوو. مونږ وایو چې د بده خبره ده که زه خپل ماشوم سره په دې باندې خبره کوم چې جنسي هراساني څه ته وایي یا مونږ دې نه څنګه بچ کیدی شو یا بینګ پیرنټ زه څنګه بچ کولی شم یا هغه ایز ا ماشوم په حیثیت سره څنګه ځان بچ کولی شي. نو دا په دې معنی چې تر کومه مونږ خبره نه کوو مونږ په دې نه شرمېږو نو دا به همدغه شان دی دا مسله به د مسلې په شکل کې پاتې وي د دې حل به کله هم نه روځي. دا ذمہواري د هرې مور ده چې هغه خپل ماشوم چې کوم صحیح تربیت یې په هغې نظر وساتي. ماشوم کور نه بهر ځي کور د دننه خلک راځي نو هغه ماشوم سره یو داسې رویه وي د مور چې هغه دوستانه وي
هغه یو د ملګرتیا رشته د مشوم سره چې هغه ته سم خبره کوي یا مشوم سره یاره مخصوصي یا مشوم د سک په بد نظر ګوري یا هغه سره غلطه خبره کوي نو چې هغه ډایرک خپل مور ته راځي هغه خپل مور سره هغه خبره شیر کوي. نو نن د دې مشومانو ورځ په حواله سره دایمه چې په حیثیت والدین د مور او پلار د دوه دغه ذمہ داری ده چې موږ خپل مشومانو باندې نظر وساتو. موږ تاسو کول شروع کو چې زما مشوم چرته سي چا سره کینی دغه ملګرتیا چا سره ده کم قسم خلکو سره ده او کم قسم خلکو سره دغه ناسته پاسه ده. نو کم چې موږ ته بدن سبا مرشي کې موږ ته کم کیسز راځي د جسمانی یا جنسي چې کم هراسمنت کیږي نو ان شاء الله په دې به موږ ډېر حد پورې زموږ بیا قابو شي کومه چره خپل مشومان باندې چیک وساتو او مشومان سره هم دغه دوستانه تعلق جوړ کو چې هغه خپل خبره مور سره شیر. لیکن جب ہم بچوں کے کریکولمز دیکھتے ہیں تو اس میں بچوں کے لیے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ فرسٹ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ہیلپ یعنی جو آپ کہتے ہیں سیلف ہیلپ کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اکوپ کرے گا اس سچویشن میں خود کو کیسے بچا سکتا ہے. ادارے وہ اپنے اساتذہ کو اپنے ماں باپ کو تو بعد میں انوالو کرے گا نا ایٹ دا مومنٹ یعنی جو ہوگا جب وہ اس سچویشن میں ہوگا وہ خود کو کیسے بچائے گا. تو اس طرح کی کوئی چیز ہمارے نصاب وغیرہ میں نہیں ہے. ہمارے نصاب میں ایون کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہم آہنگ آپ دیکھیں دنیا کی جو عالمی ادارے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں جب وہ بچوں کی اسکلس کے لیے کام کرتے ہیں یوتھ کی اسکلس کے لیے کام کرتے ہیں وہ بڑی وہ جو مائنر لیول کی مینول اسکلز ہوتی ہیں نا سلائی کڑھائی ہو گئی کوکنگ ہوگی یہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں. یورپ میں اور امریکہ میں وہی ادارے جو ہے وہ اے آئی اور اس طرح کی چیزوں کے ٹولز سے ریلیٹڈ مشین سے ریلیٹڈ یعنی فیوچر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسکلز اور یہ تمام چیزیں دینے ہیں. ایجوکیشنل سسٹم کے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ ایون کہ آؤٹ آف اسکول کا تو ڈلیما ہے ہی ہے کہ ملینز آف 1-2 ملین نہیں مور دین 10 ملینز پاکستان میں آؤٹ آف اسکول ہیں. تو پورے پاکستان میں یہ 10 ملین سے بھی زیادہ بن رہا ہے یعنی ٹھیک ہے. تو اسکول کے بچوں کا تو آپ چھوڑ دیں کہ یعنی وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اساتذہ بھی اسی طرح سے ہمارے پاس لیک آف ریسورسز ہیں. ہم اس طرح کے نان گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان کو بھی لوپ میں نہیں لے رہے کہ وہ ملک کے اندر فنڈز لے کے آئیں. ہم ان کی خدمات حاصل ہی نہیں کر رہے یوتھ کی کہ ہم ٹیکنالوجی کو اے آئی کو انوالو کر کے کیسے بغیر تنخواہوں کے اپنے فار فلنگ پیریفریل ایریاز میں بچوں کو اسکل سے ریلیٹڈ اور تھوڑا بہت نالج سے ریلیٹڈ ایجوکیشن دے سکتے ہیں. تو حکومت کے پاس بھی ایسا کوئی آپ کریکولم اور وہ پالیسی اور تمام چیزیں تو دور کی بات ہے ہمارے پاس وہ ویژن بھی نہیں ہے. ہم اس سے بہت دور ہیں. ہم جب ڈسیبلٹیز کی بات کرتے ہیں نا ملٹیپل ڈسیبلٹیز جس میں فزیکل بھی مینٹل ان تمام ڈسیبلٹیز کو ملا کے پاکستان میں اس طرح کے بچوں کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جو ہیں بھی نا وہ اس نمبر کو کوالیفائی نہیں کرتے. دیکھیں جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ ہیومن ریسورس کا ہوتا ہے آپ کے پاس لاجسٹک یعنی انفراسٹرکچر ہونا چاہیے. یہ تو بہت دور کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ایون کہ اگلے 10 سال کے لیے ویژن بھی نہیں ہے کہ ہم یعنی اس گیپ کو پورا کیسے کریں گے. ہماری گورنمنٹ اس چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس چیز کے لیے کچھ بھی یعنی نہیں کر رہے. پالیسی اور یہ تمام چیزیں تو بعد میں آئیں گی نا. وہ ایسا اپنی یوتھ کو ہی اپنے ان اداروں کو جو لوگ دینا چاہتے ہیں معاشرے کو وہ ان کو بھی لوپ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو آپ اسپیشل نیڈس کے بچوں کی بات کریں ہمارے تو نیورو ٹیپیکل ملینز آج ہم اس چیز کے سفر بات کر رہے تھے کہ اسکول سے باہر ہیں جو صحیح ہیں ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا جو اپنے لیے بول سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ جو بے زبان ہے وہ تو پھر بالکل ہم نے ان کو مروں میں شمار کیا ہوا. دیکھیں ڈیولپمنٹل انڈیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں نا ہیومن ڈیولپمنٹل انڈیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم جب مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کی بات کرتے ہیں اس زمانے میں آپ کو ریاضی دان فزکس کے ماہر کیمسٹری کے ماہر اس طرح کے لوگوں کے نام ہم لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک بندے کے پاس اتنے بلین روپیز تھے اتنے ملین روپیز تھے. ایک معاشرے کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا اس کا بھی انڈیکس تعلیم اور شعور ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ملیشیا مہاتیر محمد کا جو ہے وہاں پہ اکانومی معاشیات بڑا مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے صرف اپنے تعلیمی نظام کو اپ گریڈ کیا. ہمارا تو یہ بھی ہے نا کہ جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی مرا ہوا ہے یعنی وہ اپ گریڈڈ نہیں ہے. وہ صرف ڈگریاں پروڈیوس کر رہا ہے وہ اہل علم نہیں پروڈیوس کر رہا. ٹھیک ہے. تو آپ ہی جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایجوکیشن کی پالیسی اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ معاشی مسئلہ بڑا مسئلہ ہے نہیں معاشیات نہیں ہے. جہل سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ جہل کو دور کرنا شروع کر دیں لوگوں کو علم دینا شروع کر دیں وہ اسکلس سیکھیں گے خود بخود وہ اپنے لیے کمانا شروع کر دیں گے. تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا گیپ ہے. اپ گریڈ کرنا ہے ہم نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو. ہم نے ہیومن ریسورس کو اس میں زیادہ سے زیادہ وہ کرنا ہے ٹرین کرنا ہے.
ہم نے لاجسٹکس پرووائڈ کرنی اور ہم نے ان تمام غیر سرکاری اداروں کو یوتھ کو اس کے اندر انوالو کرنا ہے کہ جن کا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے باہر جا کے دوسرے ممالک کو سرو کرنے ہیں, تو آپ ان کے آئیڈیاز کو انٹرٹین کریں. ڈیفینیٹلی پاکستان میں آسانیاں ہوں گی, پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. مونږ آگاهي ورکو د خلکو ته چې د ماشومانو چې کم حقوق دي هغې کې د هغوی بشري حقوق هم راځي, د هغوی د تحفظ حقوق هم راځي, د صحت حقوق هم راځي, ورسره د تعلیم حق هم د هغوی راځي. اوس په زموږ معاشره کې مونږ کم حده پورې دا ورکو. نو بدقسمتۍ نه د دا چې کم سوال دی د جواب دی مونږ 50% هم نه ورکو. زموږ د کل آبادۍ 50% ماشومان داسې دي چې هغوی ته دا ټول حقونه نه دي میلاو. او نننی دا روز صرف نننی روز په تور باندې منزل نه دی پکار, په دې باندې چې کوم مثبت اقدامات دی هغه پکار دي, ګورنمنت ته پکار دي, ان جی او سیکټر ته پکار دي چې د دې باندې صرف دا یو روز نه پوره کال په دې باندې دی چې کو ساتلی شي چې ماشومان نن چې کوم ډیپریوډ ماشومان دي. ګوره د ماشومانو مسایل ډیر زیات دي. هغې کې که موږ خبره کوو د هریسمنټ یا د ماشومانو باندې جنسي تشدد یا چې کوم موږ چایلډ لیبر وایو د هغه, نو دا خال دي. دنه علاوه د ماشومانو ډیر زیات مشکلات دي. نن ستا د دې ملک ډیر غټه آبادي دی چې کوم ماشومان دي هغوی خپل مکمل قد ته نه راسي او ته هغه شانتې ټوټل خوراک نه میلاویږي. نن د دې اسکولونو کې ستا چې کوم ماشوم بنیادي حق ته تعلیم, هغه تعلیم حق ته پوره د ماشومانو نه ورکوي. بیا ورپسې چې کوم صحت چې کوم حق ته دغه دپاره هغه شانتې ادویات نشته, ماشومان دپاره سپیشل هسپتالونه نشته. مطلب که پېښور کې وګورئ نو صرف 2 هسپتالونه دي, هغه یو زیر تعمیر دی, یو چلډرن هاسپټل دی چې صرف د ماشومانو دپاره دی. او د هغه باندې فلوس څومره دی. نو په کار دا دی چې دې ماشومانو دپاره ځکه چې دا مستقبل دی را روان, نو دې ماشومانو دپاره په کار دي چې موږ مثبت اقدامات او هغه اقدامات چې هغه یو د مستقبل په رڼا کې وي او هغه کې د دوی تحفظ هم وي, صحت هم وي, تعلیم هم وي, خوراک هم وي, چې مکمل پیکیج وي. او نن صرف یو روز دا روز منزل ټیک دی, شعور په حق حده پورې خو صحیح ده, خو دا صرف یو روز نن دی منزل بیا دا ایرول نه دی پکار. چې کوم هغه روان دی یو خو مونږ یوت چې دی هغو سبق دومره هغه نه علي, حصه نه علي, شوق نه علي, ټیک ټاک هغه ته روان دي. او بل هغو پیرنټس دومره خیال نه پکوي. خو ماشاءالله ادارې شته دي. مونږ زه خپله سویس ادارې نه راغلی یم, هغو مونږ تعلیم ته ډېر زیات کوشش کوي. هغو ټول نه پهله رهایش تعلیم هغو ډېر زور کوي چې دا تعلیم خو ډېر امپورټنټ دی یوت لپاره چې هغو بیا مخکې فیوچر سنبال کړي خپل. زما نوم رمیسا ملک دی اور زه چې دی یو ینګ سوشل اکټیویسټ یم. 4 کالو عمر نه زه سوشل ورک اکټیویټیز کې پارټیسپیټ کوم. د نه علاوه زه د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا رایټ ټو سروس کمیشن امبیسډر هم یم او د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن پېښور هم ارګنایزر یم. نن دا ورځ ارګنایز شوی دی, یو ایونټ ارګنایز شوی دی د عالمي ماشومانانو ورځ باره کې. نو دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی او د دې ورځ دا چې کوم نن ارګنایز شوی دی د دې مقصد هم دا دی چې د ماشومانانو حقوق باره کې اویرنس پیدا کړي خلکو کې, ماشومانانو کې او د هغوی مور او پلار کې, ټیچرز کې, سکول ارګنایزیشنز وغیره کې. ځکه چې ماشومانان زمونږ فیوچر لیډرز دي, دا زمونږ د معاشرې یو ډېر زیات اهم اسینشیل ایلیمنٹ دی. نو دې کې چې دی لایک که تاسو سټیټسټیکلی وګورئ نو په 3 کې هر یوه جنۍ او په 5 کې هر یو الګ داسې دی چې 18 سال نه کم عمر کې چې دی سیکشول اسالټ وغیره شکار شي. داسې 130 میلیون جنکۍ داسې دي چې دنیا کې چې هغه د سکولونو نه بهر دي, نو هغوی ته اویرنس هم کم دی, هغوی ته ایجوکیشن کم دی چې ما سره څه داسې کیسز کېږي یا ما سره چې دی ابیوز کېږي نو زه چاته ووایم, زه چاته رپورټ کړم. دې نه علاوه د دې ورځ مقصد او د دې میسج هم دا دی چې مور او پلار ته پکار دي او چې کوم مشران دي هغوی ته پکار دي چې هغوی خپل ماشومانانو سره یو دوستانه رویه وساتي, هغوی نه تپوس وکړي, هغوی سره هغوی له داسې ماحول کریټ کړي چې هغوی ماشومانان هغوی ته هر یو شیز بغیر د څه ججک نه ویلی شي. نو زمونږ مقصد هم دا دی او زه خپله هم دې باندې کار کوم چې زمونږ کم ماشومانان دي زمونږ فیوچر لیډرز دي او هغوی ته اس مشکلات اس قسمه تشدد اور د دې شکار نه شي او هغوی فیوچر کې زمونږ ملک اور قوم لیډ کولی شي. شکر دی چې موږ ته د دې شي پہچان پته ولګېده چې وټ از ګډ ټچ وټ از بیډ ټچ. دې نه پهله دا چې کوم ناسور دا زموږ معاشره کې سټارټ شوی و,
خو اوس د دې باره کې چې دا کمپین کیږي دا اویرنس کیږي نو دا ډیر ښه دی. پهله خو به لکه داسې یو ټایم وکنه چې میل فیمیل باره کې به کنسیډریشنز کېدل، خو اوس د میل په وجه دا چې کوم واړه ماشومان دي اسالټ کول نو دا ډېر سیویر پرابلم دی او ډېر سیویر هغه دی چې مونږ ایز مسلم هم وګورو که نه ایز بینګ مسلم نو د لوط علیه السلام نافرمان قوم باندې الله تعالی کاڼي غورځولي، خو بس دا خو د پیغمبر اسلام وجه ده چې مونږ باندې عذاب نه راځي، خو دا شی ودرول زموږ ذمہداري ده. زمونږ کوشش هم دا دی چې زمونږ راغلیم په دې مقصد یو چې مونږ خلکو ته اسانتیا پیدا کړو چې زما بچي د دې ځای نه بلې صوبې ته ځي، بل دا دی زما دلته د پاورټي ریشو دومره ده، مونږ ټول زیاتر غریب خلک یو، مونږ هغه دغه هم نشو برداشت کولی، ایون چې هلته هغه کرایم نشو برداشت کولی، نو د هغې دپاره زمونږ انشاءالله تعالی تاسو وینئ اوس دلته هم ورسره په ایچ ایم سی کې هم زمونږ یو نیو بلاک چې کوم دی نو هغه ان قریب مونږ ته فل فنډډ کړی دی وزیر اعلی صاحب، نو انشاءالله د هغې اناګوریشن هم کوو او کوشش دا کوو چې زمونږ څونه په مضافاتو کې هغه کو بیچوز دي کو آرسیز دي چې هغه مونږ سټرینتن کو، هلته مونږ ډاکټرز اویلیبل کو، هلته مونږ نور سټاف اویلیبل کو چې یو خو زمونږ په دې مین هاسپټلز باندې چې کوم دی نو لږ لوډ هم کم شي، کو تاسو وینئ نو دلته په دې هاسپټل باندې لوډ ډېر زیات سیوا دی، په دې وجه سیوا دی چې کم په پریپریز کې زمونږ کم دغه دی نو هلته هغه شان سپیشلیټي نشته یا هلته هغه شان مطلب دا اکوپمنټس نشته، نو په دغه وجه باندې دلته په دې شنو په دې هاسپټلز باندې لوډ سیوا دی، نو کوشش کوو چې دا مونږ مزید سټرینتن کو د خیر سره. جی کتونکو تاسو د منسټر صاحب خبرې هم واورېدلې، د هغې سره سره چې کوم نور طالب علمانو، استادانو، ډاکټرانو، ماهرینو دغه ټولې خبرې تاسو واورېدلې. د خیبر پښتونخوا چې کوم مشیر صحت دی احتشام علي صاحب د هغې د وینا تر مخه کوشش به دا کوي چې په صوبه کې چې کوم سپیشلایزډ هسپتالونه دي هغه جوړ کړي او دغه شانتې بیا د دې ځای نه پنجاب ته نور صوبو ته چې کوم دی نو هغه دغه ماشومان چې کوم دي نو هغه بیا خلک نه وړي او دلته هغې دغه سهولتونه هغې ته ورکړي. دې سره سره چې کوم والدین دي د هغې سره هم خبرې اترې وشوې، والدین او استادان ډاکټران دغه ټول په دې باندې فوکس کې او په دې باندې زور راوړي چې کوم ماشومان دي نو هغې ته د هغې چې کوم بنیادي حقونه دي نو په هغې کې د تعلیم حق دی، د صحت هغې حق دی، د هغې چې کوم د پولیو یا دغه شانتې کوم نورې چې کوم د روټین ټیکې کمې کېږي نو هغه د دغه ماشومانو حق دی، هغې له دغه ورکول پکار دي. په خاص توګه باندې والدینو له پکار ده چې هغه د خپلو ماشومان سره دوستانه رویه وساتي، د هغې ترمنځ چې کومې فاصلې دي هغه ختمې کړي، ځکه چې که دغه والدین د خپلو ماشومانو سره هره خبره هغې نه شیر کوي، د ماشومان او خپل مسایل ماشومان خپل مور پلار ته نه بیانوي نو بیا دغه ماشومان چې کوم دي نو هغې به دغه شان دوستان جوړوي چې هغه به د هغې صحبت چې کوم دی نو هغه به د دغه ماشومان لپاره بهتره نه وي. نو پکار چې والدین هم د خپلو ماشومانو خاص خیال وساتي. په خاص توګه باندې نن سبا چې کوم موبایل دی د موبایل د استعمال په حوالې سره والدین پخپله هم موبایل ډېر زیات استعمالوي، خو ماشومان چې کوم یو نو هغې له هم ډېر زیات موبایل ورکوي نو د دغه موبایل هم لږ ټایم لپاره که ورکړي نو خیر دی، خو ډېر زیات استعمال چې کوم دی نو ماهرین وایي چې دغه د ماشوم لپاره انتهایي خطرناک دی نو دغه نه هم ځان ساتل پکار دي. همدې سره د پروګرام مختصر ته رسي، اجازت غواړو. الله پامان.